السلام علیکم. په دې کې موږ یو لفظ استعمالو پیرنټینګ سکلز. پیرنټینګ سکلز چې موږ خاصه په پښتو کې دا ترانسلیټ کو نو هغه موږ دا هم ورته ویلی سو چې د مور پلار د پرورش یا د مور پلار چې کوم تربیت یا د مور پلار چې کوم هنر دی دغه موږ څنګه ترانسفرو په دا کوچنیانو ته. په دې باندې به انشاءالله موږ نن خبره کوو. په دې حواله باندې زموږ سره ډېر ګران او قدرمن پینل دلې ناست دي. د پروګرام په سر کې زه خواهش لرم چې د هغو چې کوم تعارف دی هغه زه ستاسو سره وکړم. زموږ اول میلمه د هیڅ تعارف محتاج نه دی، زموږ د همیش ملګری مفتي رحیم الدین صاحب. مفتي صاحب ته موږ راغلی وایو. مفتي رحیم الدین صاحب چې دی هغه یو ډېر ښه عالم دین دی. مفتي رحیم الدین صاحب چې دی هغه ډېر ښه عالم دین دی او ډېر ښه استاد هم دی. نن چې کوم زموږ سرلیک دی په دا سرلیک کې چې کوم اسلامي تعلیمات دي او کوم چې د پوهنه ده د کوم ایکسپیرینس دی هغه به انشاءالله موږ ستاسو سره شیر کوو. زموږ مفتي صاحب خواهش لرم چې شروع ستاسو وکړم. ټول مخه چې کوم نن موږ سرلیک ایښی دي زموږ د اولاد تربیت یا د اولاد چې کوم پرورش دی یا په دې حواله باندې موږ دا خواهش لرو چې په اسلامي تعلیمات کې د دې کچېرې معنا او اقسام په دې موږ سره خلاص کړي او په قرآن کې په دې حواله باندې چې کوم تعلیمات راغلي دي په دا کې هم موږ لږ ښه ستا رهنمایي غواړو. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. صدق الله العظیم. شکریہ احمد ضیاء صاحب. زموږ د نن موضوع او ټاپک د اولاد اخلاقی تربیت. د تربیت په حواله سره چې موږ په اسلام کې ریسرچ وکړو، معلومات وکړو. تربیت چې دی دا د رب یربي تربیه د یو شي روزنه کول. د الله تبارک وتعالی ډیر زیات صفتونه دي، بیخي زیات صفتونه دي، لا محدود دي. لیکن سوره فاتحه چې دا هغه الله تبارک وتعالی چې د خپل ځان لپاره صفت بیان کړی دي چې الحمدلله رب العالمین. دلته الله تبارک وتعالی د خپل مخلوق لپاره هغه د تربیت والا صفت بیان کړي. ماشاءالله. سوره فاتحه د قرآن اول سورت دی، بیا چې د قرآن کوم اول آیت دی او د الله تبارک وتعالی د خپل ځان د پاره صفت بیان کړی د تربیت والا دی. چې ټول صفتونه هغه رب لره دي چې هغه د ټول عالمونه پالنه او روزنه او تربیت. دا ګرته یو خبر ماشاءالله. نو د دې څه معلومه شوه چې الله تبارک وتعالی په خپلو دومره صفتو کې د تربیت والا د روزنې والا صفت دلته بیان کوي چې د دې روزنې او د دې تربیت د انسان په ژوند کې دومره زیات رول دی، دومره زیات حیثیت دی چې د دې بغیر هغه معاشره نه ده او د دې سره هغه معاشره که د هر صفته کمی لیکن چې تربیت پکې هغه معاشره کامله ده. دغه دی د تربیت مقام. ماشاءالله. بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او باقی ټول انبیا الله تبارک وتعالی د دنیا ته په دې راواستول چې دا دنیا د خوراک د چاک د هر څه څخه مالامال ولا، لیکن د تربیت کمی و. ماشاءالله. د هغه تربیت لپاره الله تبارک وتعالی انبیا کرام راواستول چې د انسانانو تربیت پر هغه طریقه باندې وسی چې څنګه انسانیت دی. خالی په خوراک، په چاک، په لباس، په دې باندې انسان نه دی مکمل، بلکې د تربیت په کار دی چې د خپل خالق وپیژندي چې ما تربیت اصل چا کړی دی، ما سره اول احسان چا کړی دی، الله کړی دی چې زه پیدا کړم. داغه بعد از ما مجازي الله، از ما مجازي خدای مور پلار دی چې هغه خلق وپیژندي. د دې تربیت لپاره انبیا رالو. د انبیاو ذمہواری دا ولا چې کوم د قوم ولو د هغه به د تربیت کوي. د دې لپاره جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه باقاعده د معاشره د اصلاح لپاره اول سکول، اول مدرسه، اول درسگاه، دار ارقام قائم کړي چې د معاشره تربیت وسی. دا هغه بعد بیا هغه معاشره چې د هر نقصان مقابله کوي، لیکن کچیر د تربیت فقدان ولو، د تربیت کمی ولا، بیا د یو شی هم مقابله نشي کوي. نو ځکه الله تبارک وتعالی فرمای یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے مسلمانانو تاسو خپل ځان او خپل کور بچان
دا د جهنم څخه وساتي. دا موږ هغه وخت ساتي سو دلته کور بچان ویلي دي چې تاسو د هغو دغسې تربیت وکړئ لکه څنګه چې تاسو ته اسلام وایي. ماشاءالله. اوس په دې باره کې شریعت دا وایي چې د مور د پلار ذمواري ده چې دی به د اولاد تربیت کوي، او که چیرې دی د اولاد تربیت وکړي و دته دا نعمتونه جنتونه راحتونه میلاویږي، نو د دې حاصل دا سو چې د مور او د پلار ماحول چې دی هغه د کوچني دپاره یو پرایمري سکول دی. ماشاءالله. موږ تاسو اکثر اورو چې وای ماں کا گود بچے کا پہلا درسگاہ ہے. بالکل. دا نو ځکه اوس په کور کې به د ماحول مور پلار خپل اولاد ته ورکوي چې وکشنې ته د تربیت میلاو سي، چې د باندې ولاړ سي، د مور د پلار ترجمانی وسی، چې د مور پلار دومره ښه اخلاق والا دي، که چیرې نارینه نو هغه ښه میسج د باندې ورکي، که چیرې زنانه نو که د بل کور ته واده سي نو د دې خاندان اصلیت ورته معلوم سي. ماشاءالله. د دې لپاره په قرآن کې الله تبارک وتعالی د تربیت لپاره حضرت لقمان حکیم اوس اکثره علما فرمایي چې وای دی نبی نه و، لیکن د دې ذکر بیا په قرآن کې په څه وجه راغلی، باقاعده یو صورت راغلی، هغه په دې وجه باندې چې د خپل زوی ته نصیحت وکړي، د خپل زوی د تربیت کوشش یې وکړي، هغه نصیحت الله تبارک وتعالی په قرآن کې ګر سره نقل کړي. دغه د اولاد د تربیت دومره مقام دی، دومره ضرورت دی چې هغه نصیحت او وصیت چې لقمان حکیم خپل زوی ته کړی هغه الله تبارک وتعالی په قرآن کې په باقاعده څو آیتو باندې بیان کوي، او دنیا ته الله تعالی دا وروښول چې ستاسو د ژوند کمی چې ده هغه په تربیت پوره کیږي، که تربیت نه ولو ستاسو ژوند نه دی پوره. جزاک الله. ماشاءالله مفتي صاحب یو ځل مننه.